الله رب ذوالجلال دا آیات مبارک نازل کو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. چې دا الله وعده ده د چا سره؟ الذين هغه خلق سره آمنوا منكم چې ایمان راوړی دی له تاسو نه. دا وعده کله وه؟ وایي د امت محمدیه نه مخکې چې د امت محمدیه وجود هم لا نه و، الله رب ذوالجلال دا وعده کړې وه په تورات او انجیل کې. مخکینی اسمانونو کتابونو کې دا وعده شوې ده د امت محمدیه دپاره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات چې ستاسو نه چا ایمان راوړو د ایمان خاوندان وګرځېدل، وعملوا الصالحات او نیک عملونه وکړه، ليستخلفنهم في الارض نو دوی به منګل نائبان جوړ کړو، هغه پاک ذات په نائبان جوړ کی کما استخلف الذين من قبلهم، لکه څرنګه چې هغه پاک ذات جوړ کړو هغه خلق چې ستاسو نه مخکې دي. وي وليمكنن لهم او دوی له طاقت ورکی دینهم الذي ارتضى لهم، د هغې دین د دوی دپاره چې کوم الله پاک خوښ کړی دی چې دین اسلام دی. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، الله رب ذوالجلال بیان فرمایي کومه یره چې په مسلمان باندې ده هغه یره به ختمه کم. یعبدوننی، الله رب ذوالجلال بیان فرمایي زما عبادت پکې، لا یشرکون بی شیئا، ما باندې بس سس شریک نه جوړي. دا به د دغه خلقو علامات وي. او ومن کفر بعد ذلك، او څوک چې کافر شو پس له دغه نه فاولئک هم الفاسقون، هم دغه خلق دي، هم دوی د بدکاران. نو د الله وعده د مسلمان سره ده، اے د ایمان خاونده تا ایمان راوړو او نیک عملونه دې وکړل، په مخ د ځمکه باندې به ستا بادشاهي راځي، ستا حکومت به راځي، تا باندې د دشمن د طرفه کومه یره ده هغه یره به الله پاک ختمه کی، او تا ته به د چین او د سکون زندگی عطا او درکړي. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چې ایمان یې راوړی وي عمل صالح کوي، دا د الله وعده ده د مسلمان سره. او هم دغه رنګې وشو کله چې امت محمدیه کې ایمان کاملو او نیک عملونه کول، نو په لږ وخت کې کسرا قیصر دا ټول ماتحت د مسلمان وګرځېدل. فارس او روم دا د مسلمانانو ماتحت وګرځېدل. هغه خلق چې نن موتا ته په برندو سترګو ګوري، هغه خلق چې نن موتا ته سپک ګوري، هغه د صحابه و غلامانو د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامانو. ولی د الله په وعده باندې هغوی عمل کړو او موتا د الله وعده پرې ښودله، کومه وعده چې را سره الله پاک کړې ده. نن من کې خوف راغی، نن من کې یره راغله، اصل خبره دا ده د الله په قانون باندې منګه عمل نه دی کړی. حضراتو عرض می دا کولو چې کومن کې ایمان وي او منګه نیک عمل کو، الله رب ذوالجلال با په مخ د ځمکه باندې
زمنګ حکومت راولي مسلمان ته الله پاک طاقت ورکړي دا د الله وعده ده په خیر القرون کې همداسې شوي دي رسول الله مبارکنا راواخلا تبع تابعین خلفای راشدین دا ټول ته الله رب ذوالجلال چې دا دومره قوت ورکړو طاقت ورکړو اصل وجه دا ده چې دا الله وعده ده د ایماندار خلکو سره د نیک عمل خلکو سره او کلم چې په دغه وعده باندې عمل شوی دی الله رب ذوالجلال کامیابی ورکړي ده اوس په ایمان او عمل صالح څوک پیژني صرف زبانی جمع خرج باندې خدا نه کیږي نه په دې باندې عمل کول پکار دي نو حضراتو کله چې منګه عمل وکړو عقیده مضبوطه شو عمل مکو الله رب ذوالجلال وعده کړی دا لا یستخلفنهم فی الارض خامخا الله پاک دوی له حکومت ورکړي نائبان به ګرځي فی الارض کما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې مخکینی خلک ګرځولي ولا يمكنن لهم دين لهم او د دوی د پاره با دینهم الذي ارتضى لهم هغه دین چې الله رب ذوالجلال د دوی د پاره خوښ کړی دی هغه باندې بیا ورله قوت او طاقت ورکړي نو خلاصه د کلام دا راغله چې په مخ د ځمکه باندې بادشاہی کول په مخ د ځمکه باندې بلندی حاصل اول په مخ د ځمکه باندې دا یری ختمې دل د مسلمان د پاره موقوف دي په ایمان باندې او عمل صالح باندې چې ایمان مضبوطی او نیک عمل وی بس بیا به دا مسلمان کامیاب وي او چې ایمان کمزورې شو عمل کې کوتاهی راغله نو بیا به خامخا مسلمان د خپل دشمن نه یریږي مسلمان به بیا په یره کې ژوند تیری مسلمان زړه به بیا د بزدلانو ګرځيږي نه دا زړه مضبوطیږي په ایمان باندې په عمل صالح باندې او کله چې د ایمان خاوندان په مخ د ځمکه باندې وي د مسلمان ژوند به د غیرتمند ژوند وي دکې به غیرت پروت وي